یو ظالم بادشاه و چې د مسلمانانو سره ډېر ظلمونه کول هر وخت. خیر بیا په جنګ کې دا ظالم بادشاه مسلمانانو ونیوی. چې ونیوی نو بیا مسلمانانو سره ډېر ظلم کړی و، ډېره ناجایزه یې کړې وه، ډېرې ستړې کړي وو، ډېرې وژلې وو، ډېره خوش کړي وو. نو بیا راولاړ سو اور یې بل کړي، دیګ یې ورباندې کښېښوی لوی، دا باچا یې ور واچوي چې دا به لکه نه کړي، دا به سوځي. اوس دا باچا په دا دیګ کې ناست دی، اور تر لاندې دی، اور بل دی. نو ډېرې خپلو بتانو ته چغې نارې وکړلې. خپل بتان ډېرې چغې په هر نامه په چې کوم یې د خدایان بلل نارې یې ور وکړې، هغه هېڅ شی نه و. نو ډبره به زما استاد څه وکړي؟ وایي دی راولاړ سو، مجبور سو، نو یې دا شروع کړو لا اله الا الله، چې زما خدای خو ما ته جواب نه راکوي، زما بتان نو ولسه د مسلمانانو له ربه یې وغواړه. وایي الله رب العزت په داغه ساعت کې د شیخ صاحب رحمه الله فرمایي باران راوستی، دا اور یې مړ کړي. چې اور بند سلو بیا دومره هوا راوستله چې دا دیګ یې پورته کړي، ولاړې په یوه علاقه کې ونښتئ. هغه علاقه د کافرانو وه. چې ونښتئ هلته کافران، خلک، دیګ، سړی، باچا. پوښتنه وسوه خیر خیر خیر. هغه ویل داسې مسلمانانو ونیولم، داسې پر اور کړم، داسې دیګ و پلانۍ، داسې مې له خپلو خدایانو وغوښتل، هغه یو چا زما مدد نه کوئ. نو بیا ما د مسلمانانو چې کوم خدای دی چې الله یې دوی بولي، له هغه مې وغوښتل په لا اله الا الله سره. بیا الله رب العزت اور مړ کوي، باران یې وکړي، هوا یې راوسته، زه دلته ولګېدم. شیخ صاحب فرمایي د دې علاقې کافرانو بیا ایمان راوړي پر دې خبره باندې چې لا اله الا الله دا حق، دا سچ، دا یقیني خبره ده. په خپل ژوند کې دا شی ضروري کوي. ولې د الله رسول فرمایي که د چا اخرنۍ خبره دا سوله چې لا اله الا الله دخل الجنه، اخرنۍ خبره د چا لا اله الا الله سو دا جنتي دی. او بیا د الله رسول فرمایي د جهنم اور ورباندې حرام دی چې کوم سړی په اخلاص سره لا اله الا الله ووایي او بیا پر هغه لا اله الا الله باندې مړ سي.